او دا کوم خلک چې د ده سره مناظرې کوي هغوی قسم درته خورم دا تش مداریان لکه څرنګه چې د مداریانو یو څو الفاظ او کلمات څه کړي وي زده کړي وي او هغه ظاهري الفاظ زده کړي او هغه ظاهري الفاظ وایي نور قسم په خدای که په څه خبرې نو زه کله کله درته وایم چې د دې خلکو سره تعلق مه ساته ته ضلع په سطح ملا نه یې د صوبې په سطح ملا نه یې د ملک په سطح ملا نه یې ته یو بین الاقوامي سطح باندې ملا یې او حقیقتا هم دا د بین الاقوامي سطح باندې اوس دا ملا یې الحمدلله مفتي صاحب ته چې چا خدای پاک سم علمیت ورکړی څومره محقق او مدقق ملا ده ما زه څه وایم خیبر پښتونخوا څه کوي چې په پاکستان کې زه مثل قسم په خدای که منم او داسې هم نه ده که نه چې زه خوړ منګی یم زه په دې نه پوهېږم زه زما دا نور دلته په دې علاقه کې د مولیان موجود دي دا اساتذه موجود دي او ښه نوم والا او نوم نشان والا علما دي خو د هغوی علمیت ته چې وګورې یو محبوبیت او مقبولیت او یو علمیت مفتي صاحب ته چې الله کوم تحقیق تحقیقي علم ورکړی دی او څومره محقق او مدقق د دومره شهرت د ده نشته او دا نور علما او ملایان شته د هغوی شهرت شته په عوامو کې خو ملایي یې نشته ګوره صفا خبره درته وکړه دی چې کله جور او عمیق درته لاړ شي نو بیا به تاسو ته پته ولګي او دا علمیت په دې نه لګي چې دی دا پروګرامونه کوي په پروګرام کې نه که نه په دې پروګرام کې خو د عوامو دپاره بیان کوي هغه ظاهري الفاظ د عوامو د ذهن مطابق خبره وکړي نو خلک به وایي چې دا علم دی نو زه خو اکثره خلکو ته وایم ده ته هم زه وایم چې کله پروګرامونو ته ځې نو ښه جوور ځه نه دی بیا وایي دا عوام نه پوهېږي مې نه دي پوهېږي تا خو نه ده که نه پوهېږه داسې ځای ته خلک بوځي چې ټول مسایل او جوور علم بیانوه ظاهري نو دلته که یو سړی بیا د ده علمیت غواړي نو دی دې بیا راشي دلته مدرسې ته د دې د تخصص وګوري د ده نه د معلومات وکړي په یو مسئله کې او دا بعضې خلک چې دا کوم خلک مناظرې کوي زه کله درته وایم چې مناظرې مه کوه او دا کوم خلک چې د ده سره مناظرې کوي هغوی قسم درته خورم دا تش مداریان لکه څرنګه چې د مداریانو یو څو الفاظ او کلمات څه کړي وي زده کړي وي او هغه ظاهري الفاظ زده کړي او هغه ظاهري الفاظ وایي نور قسم په خدای که په څه خبرې د هغوی عباراتو ته وګوره د هغوی د ملا چې کله تا ته مسأله بیانوي او یو خبره درته کوي د هغه د خبرې نه وروسته سړي ته پته لګېږي چې هغه دې خبرې ته وګوري چې آیا دې سړي د دې سړي خپله په دې خبره باندې عبور او پویه شته او که نه شته هغوی هغه تش الفاظ وایي ظاهري عبور او پیمانې هغه عبور پیمانې هغوی لره نشته ده د هغې په حقیقت باندې هغه خلک خبر نه وي چې د دې حقیقت او غرض او مقصد څه دی دی چې تا ته خبره کوي ملا د دې نه پته لګېږي چې کله تی یو مسئلې ته ور واچوې مسئله مخکې ورته راپېښ کړي هغه مسئلې باندې خارجي دومره تحقیق تا ته بیان کړي چې تا ته حیران طور ته حیران چې د ظالم بچی ستا دا ذهن څنګه دي مسایلو ته تللی ده دا دې په ذهن کې قرار څنګه نیولی او دا نور د دې کتاب دې لږ ترېنه اخوا که نو زما غرونه دي بیا جناب والا بیا د دې شیزونو باندې خبردار نه دي هغه ظاهري الفاظ دي او طور سالي دي دغه شیزونه نه یو څو کلمات زده کړي دي پرېږده د خلکو نه یې راغونډ کړي یا د کتابونو نه راغونډ کړي تا ته یې بیان کړي ته دته کښېنه دته یو مسئله مخکې ورپېښ کړه چې جي په دغه مسئله باندې ما ته لږ تحقیق وکړه بیا به تا ته پته ولګي چې دی څومره جوور ځي او بیا د نورو ملایانو ته لاړ شه چې دا مناظرین ځان ته وایي پېژې به دې باندې هغوی ته ورشه بیا ورته یې په دې موضوع باندې بحث وکړه قسم په خدای که یوه کلمه هم درته ووایي بیا وایي لږ صبر وکړه ما ته مناظرې ته راپېښ شه بیا به له خیره سره یو څو رسالې وګوري او بیا به یې په لیکل درته برابر کړي هغه به تا ته وښیي چې دا ده او دا ده دې ته څه ملایي نه وایي دا خو هر چا زده ده دا خو د دې عوام ماشټران هم زده ده نو الله دې رحم وکړي دغسې نصیب من څه
نو زما خدای شته خوښ هم دی مفتي صاحب ښه علمیت الله تبارک وتعالی او زه چې کوو اوس موږ څه کوو زموږ سره څه تعلق دی خو دا خلک هسې نه ده که نه عناد کوي تضاد کوي ورسره پوهېږې په دې باندې نو زه کله کله درته وایم چې د دې خلکو سره تعلق مه ساته ته ضلع په سطحه ملا نه یې د صوبې په سطحه ملا نه یې د ملک په سطحه ملا نه یې ته یو بین الاقوامي سطحه باندې ملا یې او حقیقت هم دا د بین الاقوامي سطحه باندې اوس دا ملا دی تاسو د ده تخصص ته ورشئ بیا وګورئ که نه نو سړي ته پته لګېږي چې دی څنګه علمیت لري ملا نه مني پوهېږې باندې خو ما ته پته لګي اوس که پټوې نو دا یو عیب ده دا یو بده ده پټول پکار نه دي او ما په دې خلکو کتلي ما د ډېر ښه ملایانو سره سبقونه ویلي زما ډېر دا مشهور استادان زما استادان دي خو هغوی کې هغه ظاهري علمیت شته ده او دومره جوور علمیت پکې نه شته ده مقبولیت راغلی اوس دا مقبولیت ولې راغلی هغه د خالق کار دی هغه سره اوس مقابله کولی نشي پوهېږې په دې باندې چې هغه ته خدای پاک مقبولیت ورکړی ده ما ته یې نه ده راکړی ما سره علم ډېر دی هغه سره علم کم دی ما ته مقبولیت نه ده راکړی هغه ته یې ورکړی ده هغه د خالق کار دی یو عمل به یې الله تبارک وتعالی به دغه عمل به الله ته محبوب ګرځېدلی د هغې له وجې نه به یې مقبولیت ورکړی یا کیدای شي دا مقبولیت هم کله کله یو امتحان د انسان دپاره دا چې د جوړ شي نو دا دغه وجوهات راځي پېژې په دې باندې که هغه مقبولیت نشته ده خو علمیت ورسره ښه ډېر زیات دی راځه لکه سبق کوی د منګي ما کله ما داسې څه نه دي پاتې چې نه مې د منطقو کتابونه ما چې درس کړي دي منطق مې درس کړی ده عیساغوجي مې درس کړی ده مرقات مې دلته درس کړی ده شرط تعظیم مې دلته درس کړی ده قطبي مې درس کړی ده تحریر کندیه مې ویلې ده سلم مې درس کړی ده څو کاله ملا حسن مې درس کړی ده قاضي مې دلته درس کړی ده حمدالله مې درس کړی ده پوهېږې په دې باندې او دا ما څو کاله دلته درس کړي بیا چېرې په دې کې ما میر عیساغوجي درس کړی ده هغه تاسې لیدلی هم نه ده بدیع المیزان دا کتابونه هم موږ کړي دي نو منطقو کې داسې کتاب نه ده پاتې چې ما دلته دې مدرسه کې درس کړي دا څه نو ما دا ټول کتابونه دلته درس کړي یوه او دویمه مسله الحمدلله نه ده ما دلته په 2001 کې چې زه مدرس سوی یم نو په 2001 نه ما راواخله د نحومیر نه مې شروع کړی وه نحومیر نه مې شروع کړی وه نو نحومیر او هدایت النحو او جامي دا کتابونه ما په دې مدرسه کې درسول هغه وخت کې دې مدرسه کې تعداد کم و خو ما به چې جامي درسوله زما په دې کمره کې بهر ځای نه و یو مخلوق به ورسل نو منطقو کتابونه در شوي دي د معانیو مې مختصر دا ټول کتابونه درس کړي دا ټول مې ویلي دي الحمدلله نو دغه هم درس شوي داسې فن نشته ده چې په دې مدرسه کې ما درس کړی اصول مې درس کړي تر حسامۍ پورې هغه مې دلته ویلې ملک صاحب د خپله سره دا ملک صاحب د حسامي ما سره ویلې قطبي ما سره ویلې تحریر کندیه به هم زما سره دا تحریر کندیه ما دلته درس کړی دا ما قبل الوقت ویل دا د خدای پاک نظام نو دا خو بعض خلک څه کوي زه خو دې خلکو ته وایم